اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د انیمیا باره کې ډېر اهم ټاپک دی. د هغې باره کې یو څو خبرې کوم چې انیمیا څه شی دی، دا د څه په وجه باندې کیږي، د دې وجوهات څه دي، او په اخره کې د دې علاج موږ په کومه طریقه کولی شو، یا موږ د دې نه په کومه طریقه خپل ځان بچ کولی شو، خپل ماشومان بچ کولی شو. خوږو کتونکو د دنیا د سروې مطابق چې په هغې کې ترقي یافته ملکونه د یورپ او د افریقې او د ایشیا ملکونو سروې شوې ده، په هغې کې 42% د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو کې انیمیا کتلی شوې ده. د هغې نه علاوه کوم زموږ امیدوارې ښځې یا د ماشومانو باندې بیمارې ښځې د هغې کې 40% زنانو کې انیمیا لیدلی شوې ده. انیمیا داسې شی، انیمیا زموږ په وینه کې د ایریتروسایډز چې هغې ته موږ آر بي سي هم ویلی شو، د هغې ډس آرډر ته یعنی بې ترتیبۍ ته یا په هغې کې خرابۍ ته ویلی کېږي. ایریتروسایډز مین آر بي سي، یعنی زموږ په وینه کې د آر بي سي مقدار کمیدو ته انیمیا وایي. کله چې آر بي سي کم شي نو د هغې دا مطلب شو چې دې وجود کې یا په دې وینه کې د هیموګلوبین لیول غورځېدلی دی، او چې کله هیموګلوبین لیول غورځېږي نو د دې دا مطلب شو چې آیرن کې کمی راغلی دی، او دا هیموګلوبین اکسیجن کیرینګ پارټس آف بلډ دی، دې ته اکسیجن کیرینګ پارټس آف بلډ ویلی شي، ځکه چې دا هیموګلوبین په وجه باندې دا زموږ آر بي سي د سینې نه د باقي وجود ټیشوز او سیلز ته اکسیجن وړي او د هغه ځای نه کاربن ډای اکساید واپس راوړي. خوږو کتونکو انیمیا یو بیماری نه ده بلکې دا یو علامت دی، او کله چې د هیموګلوبین لیول وغورځېږي په وینه کې نو د دې دا مطلب شو چې باقي ټول وجود ته د اکسیجن په رسایۍ کې کمی راغلی دی. نو دغه وجې نه دې ته موږ انیمیا ویلی شو، او د دې په وجه باندې د وجود په میټابالیزم عمل کې ښکاره فرق راشي، مطلب وجود خپل صحیح طریقې سره کار نشي ورکولی. اوس د دې علامات څه دي؟ نو اولنی نمبر علامت تکاوټ، په وجود کې ستړیوالی راځي. که فرض کې یو انسان دی هغه سفر کوي یا ګرځي نو هغه ساه راماتېږي، ساه یې ګډه وډه شي، بې ترتیبه شي. د هغې نه علاوه په سکن کې زیړوالی راشي، پیلاپن پکې راشي. که فرض که موږ د یو صحتمند سړي د لاس تلی د یو بل انسان د تلي سره کمپیر کو نو موږ ته ښکاره د هغې په رنګت کې فرق ښکارېدلی شي. که په چا کې د هیموګلوبین لیول کمی یعنی انیمیا ښکار وي، د هغه لاس به زیړ راځي او د صحتمند انسان د تلي رنګ به سور راځي. د هغې نه علاوه په لاسو خپو کې یخني محسوسیږي، لاسو خپې یخي. د هغې نه علاوه په وجود کې عامه کمزوري، دا د انیمیا عام علامات دي چې هغه موږ په روټین کې موږ ته په نظر راځي. اوس کازز اف انیمیا، د انیمیا وجوهات څه دي، یعنی په وینه کې د آر بي سي مقدار په څه وجه کمیدی شي. په هغې کې اول نمبر خبره چې زموږ کوم تیار بلډ دی هغه ضایع کېدل شروع شي، د وجود نه هغه تویدل شروع شي. مطلب په زنانو کې چې کومه ماهواري وي، منسټرل سایکل یا پیریډز ورته هم ویلی شي، د هغې زیات راتلل دي، یا د څه وجې نه د وجود نه تیاره وینه یعنې هغې ته موږ هیمریج ویلی شو، د هغې په وجه هم کیدی شي. دویم نمبر خبره چې زموږ آر بي سي پروډکشن کم شي، مطلب په هډوکي کې چې کوم دننه ګوده وي، بون میرو چې ورته وي، په هغې کې څه مسله راشي، یا چې کوم د وینې د جوړېدو والا عمل کې کوم هارمونز یې ساخلي په هغې کې څه خرابي راشي. او دریم نمبر غټه خبره چې نه د وجود نه تیاره وینه ځي، هیمریج چې ورته وایي یا سایکلز، یا د آر بي سي پروډکشن هم نارمل دی، خو د هغې باوجود هم په وینه کې د آر بي سي ډسټرکشن د نارمل نه سیوا وي. نو د دې دریو غټو خبرو په وجه باندې زموږ په وجود کې د هیموګلوبین لیول غورځېدلی شي، ځکه چې آر بي سي یعنی هیموګلوبین لیول کم شي نو د دې دا مطلب شو چې په وجود کې آیرن کم شو، او
چې آیرن کم شو نو اکسیجن کیرینګ پارټس اف بلډ هغه هم کم شو، نو د دې وجې نه انسان ته انیمیا وشي. ناظرین موږ ته به څنګه پته لګي چې یو انسان کې د انیمیا مسله ده یا هغه کې د وینې کمی دی؟ نو د یو انسان نه موږ تازه وینه واخلو او د هغې نه موږ هیموګلوبین پرسنټیج یعنې هیموګلوبین ټیسټ کولی شو یا سی بي سی ورته ویلی شي کمپلیټ بلډ کاونټ، هغې نه موږ ته پته لګېدی شي چې یاره انسان کې د وینې یا د هیموګلوبین لیول کم شوی دی. په هغې کې نارمل چې کوم د زنانو دپاره رینج دی چې هغه د 12 ګرام پر ډیسي لیټر نه د هغې کاونټ کم راشي نو د زنانه کې د هیموګلوبین کمی دی یا د وینې کمی راغلی دی. او په نارینو کې د 13 ګرام پر ډیسي لیټر نه که فرض که اعداد و شمار کم راشي نو په دې انسان کې د هیموګلوبین لیول راغورځېدلی دی. اوس د هغې نه علاوه موږ ته دا هم د دې ټیسټ نه پته لګېدلی شي چې یاره دې انسان ته یو 3 قسمه نور مسلې دي چې هغې ته نارموسایټک انیمیا وایي. هغې کې د آر بي سي چې کوم ډایمیټر دی هغه نارمل راځي، خو د هغې باوجود هم هغه کې د هیموګلوبین لیول کمی راغلی دی. یا مایکروسایټک انیما ورته ویلی شي چې په هغې کې د آر بي سي مقدار د خپل نارمل ډایمیټر نه کم شي، وړوکی شي، آر بي سي د نارمل سایز نه وړه شي. دریم نمبر میکروسایټک انیمیا چې په هغې کې د آر بي سي ډایمیټر د خپل نارمل رینج نه زیاتې راځي. نو دا موږ ته د وینې د ټیسټ نه معلومات کیدی شي او پته لګېدلی شي. اوس د انیمیا چې کوم کامن ټایپس دي په دنیا کې، هسې خو ډېر ټایپس دي خو د ټولو نه زیات چې کوم لیدلی کېږي هغه نمبر 1 چې هغه په دنیا کې د ټولو نه زیات لیدلی کېږي هغې ته موږ آیرن ډیفیشنسي انیمیا ویلی شو. دویم نمبر تیلیسیمیا، د دې وجوهات هم بیل دي، څنګه چې د آیرن ډیفیشنسي انیمیا ځان له وجوهات دي. د هغې نه علاوه دریم نمبر غټ قسم د انیمیا هغه اپلاستیک انیمیا ده. څلورم نمبر هیمولیټک انیمیا. پنځم نمبر سیکل سیل انیمیا، هغې ځان له وجوهات دي. پرنیشس انیمیا شپږم نمبر ده. اوم نمبر فانکونای انیمیا. دا د انیمیا غټ قسمونه دي او د دې بیل قسم ځان له شاته غټ وجوهات پراته دي. په دې کې د ټولو نه زیاته چې زموږ په روټین زندګۍ کې موږ هغه وینو هغې ته آیرن ډیفیشنسي انیمیا وایي. آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې کرانیک بلډ لاس وشي، د وجود نه ډېر وافر مقدار کې د وینې ضایع کېدل شروع شي. لکه مطلب موږ اکسیسیو منسټرل سایکل چې ورته ویلی شي، په دغه ټایپ باندې د وجود نه د وینې ضایع کېدل سټارټ وي او د هغې په وجه په وجود کې د آر بي سي لیول کم شي. د هغې مطلب دا شو چې هیموګلوبین لیول کم شو، او چې هیموګلوبین لیول کم شي نو آیرن کمی راشي او د هغې په وجه باندې انیمیا وشي انسان ته. اوس دا کومه انیمیا چې په پاکستان کې یا په ټوله دنیا کې ډېره زیاته عامه ده، کامن ده، کومې نوم چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا دی، د دې وجوهات څه دي؟ اصل کې کله چې د آیرن په وجود کې د استعمال په نسبت د وجود نه د آیرن اخراج یا ضایع کېدل زیات شي نو دغې ته آیرن ډیفیشنسي انیمیا وایي. او د دې 3 غټ قسمونه دي. اولنی قسم یې کرانیک بلډ لاس دی، یعنی د وجود نه زیاته وینه بهیدل دي یا تویدل دي یا ضایع کېدل دي، چې په هغې کې عام طور موږ زنانو کې د هغې هیوي منسټرل سایکل پیریډس چې ورته وایي هغه یو وجه دی. دویم نمبر په ګټ کې یا دننه یا د ګټ نه بهر د وینې اخراج، مطلب که چاته پیپټیک السر وي یا د معدې زخم وي نو په معده کې دننه د وینې تویدل شو، یا په کولمو کې وینه تویدل شو، یا د بواسیر په شکل کې د وجود نه بهر وینه تلل شو. دا د دې دورانیه چې زیاته شي نو وجود کې د وینې کمی راشي. په ماشومانو کې عموماً د چینجو د دې یوه غټه وجه کیدی شي، ورم انفسټیشن چې ورته ویلی شي. ماشومانو په کولمو کې چینجي وي او تیاره وینه د کولمو نه هغې راکاږي او په دې ماشوم کې د وینې کمی راشي. دویم نمبر غټه وجه انکریز اف یوز اف آیرن،
مطلب کمی زنانه چې امیدوارې شي د هغې په رحم کې په پلیسنټا کې ماشوم وي او د دې وجې نه د دې ماشوم په وجه د دې زنانو ته د زیات آیرن ضرورت وي، هغې کې د وینې کمی راشي چې مناسب مقدار کې هغه ته زنانه ته آیرن نه میلاویږي یا د هغې علاج نه کیږي، نو دې زنانه کې د وینې کمی راتلی شي. یا دریم نمبر غټه خبره ډیکریز ابزورپشن آف آیرن. مطلب بعضې خلک د وزن د کمیدو لپاره معده د وجود نه یا لرې کي یا د معدې مقدار کم کي د څه وجه باندې یا څه بیمارۍ په وجه باندې، یا په معده کې د ایسډز ریلیز کېدل کم شي، یا یو وجود ته کې یا یو انسان کې کرانیک ډایریا وي، یعنې د ډېر وخت دستونه وي ورته، د هغې شکایت وي ورته، یا میل ابزورپشن آف آیرن یا د آیرن جذب کېدلو تناسب کم شي، مقدار کم شي. نو د دې دریو غټو وجوهاتو د وجې آیرن ډیفیشنسي انیمیا انسان ته کېدی شي. دا وه د انیمیا باره کې نننۍ ویډیو. په دې کې تاسو ته ما د انیمیا تعریف و، د هغې وجوهات، د هغې ټایپس، د هغې باره کې ما تاسو ته آګاهي درکړه. دې پسې چې کومه ویډیو زمونږ را روانه ده هغې کې زه تاسو ته د انیمیا علاج باره کې چې هغه مونږ په کور کې د هغې څنګه علاج کولی شو د هغې باره کې معلومات در کوم. لہذا تاسو هغه ویډیو خامخا وګورئ، هغه مه مس کوئ، او د مفیدو نورو ویډیوز لپاره زمونږ ټي وي چینل د مون لایټ وردګ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان خامخا دباو کړئ. په اخره کې اجازت غواړم، د الله په امان.